أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت ابو هريره رضی الله عنه د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د ارشاد مبارک نقل کړی دی چې قرآن شریف کې یو سورت د 13 آیاتونو داسې دی چې هغه د خپل ویونکي دپاره شفاعت کوي تر دې چې د هغه بخښنه وکړي. هغه سورت تبارک الذی دی. د سورت تبارک الذی متعلق هم یو روایت کې د نبی علیه السلام ارشاد راغلی دی چې زما زړه غواړي چې دا صورت د هر مؤمن په زړه کې وي. بل روایت کې راغلی دی چې سورت تبارک الذی او سورت الف لام میم سجده د ماښام او د ماسخوتن په منځ کې ولوستل گویا هغه د لیلة القدر شپه په عبادت کې رونه کړه. بل روایت کې راغلی دی چې دا دواړه سورتونه وویل هغه دپاره اویا نیکۍ ولیکلی شي او اویا بدۍ ترې لرې کړي شي. بل روایت کې راغلی دی چې دا دواړه سورتونه ولوستل هغه دپاره د لیلة القدر د عبادت برابر ثواب ولیکلی شي. ترمذي شریف کې حضرت ابن عباس رضی الله عنه نه روایت نقل شوی دی چې بعضو صحابه کرامو یو ځای خیمه ولګوله. دوی ته پته نه وه چې دغه ځای قبر دی. ناګهانه د خیمه لګونکو دغه ځای واورېدل چې څوک سورت تبارک الذی وایي. نو نبي کرم صلی الله علیه وسلم ته راغلل او حال یې عرض کړو. نو نبي علیه السلام ورته وفرمیل چې دا سورت د الله تعالی د عذاب نه منع کوونکی او خلاصي ورکوونکی دی. حضرت جابر رضی الله عنه فرمایي چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم تر هغه وخته پورې نه اوده کېدو تر څو به یې چې سورت الف لام میم سجده او سورت تبارک الذی نه ولوستلې. خالد بن معدان رحمت الله علیه فرمایي چې ماته دا روایت را رسېدلی دی چې یو سړی ډېر ګناهګار و او سورت سجده به یې لوستله. دې نه علاوه به یې نور هیڅ نه لوستل. چې مړ شو نو دې صورت خپلې وزرې په هغې سړي خورې کړې او ویې ویل چې ای زما ربه دې سړي به زما ډېر تلاوت کولو. د دې صورت شفاعت قبول کړی شو او حکم وشو چې د هرې بدۍ په بدله کې دې یوه نیکي ورکړی شي. خالد بن معدان رحمت الله علیه دا هم فرمایلی دي چې دا صورت د خپل ویونکي له طرفه په قبر کې جګړه کوي او وایي به چې ای الله کو چېرې زه ستا کتاب نه یم نو زما شفاعت قبول کړي کنې ما د خپل کتاب نه وران کړی او د مارغه په شان به جوړ شي او په مړي باندې به خپلې وزرې خورې کړي او د هغه نه به د قبر عذاب لرې کوي. دا ټول مضمون هغه د سورت تبارک الذی په باره کې هم وایي. خالد بن معدان رحمت الله علیه به تر هغې وخته پورې نه اوده کېدو تر څو چې به یې دا دواړه سورتونه نه وو لوستلي. طاووس رحمت الله علیه فرمایي چې دا دواړه سورتونه د ټول قرآن شریف په هر سورت 80 نیکۍ زیاتې لري. د قبر عذاب څه معمولي څیز نه دی. هر چاته به د مرګ نه پس د ټولو نه اول قبر سره معامله پیښیږي. حضرت عثمان غني رضی الله عنه به چې کله قبر سره ودرېدو نو دومره به یې وژړل چې ږیره مبارکه به یې لانده شوه. چا ته یې تپوس وکړو چې تاسو د جنت او د دوزخ له تذکرې نه هم دومره نه جاړئ څومره چې د قبر نه جاړئ. ویې فرمیل چې ما د نبي اکرم صلی الله علیه و آله وسلم نه اورېدلي دي چې قبر د آخرت د منزلونو نه ټولو نه لومړنی منزل دی. چا چې د دې د عذاب نه خلاصي بیا مونتو نو راتلونکي واقعات به ورته اسان شي او که د دې نه یې خلاصي بیا نه مونتو نو راتلونکي واقعات به د دې نه هم سخت وي. دغه شان دا مې هم اورېدلي دي چې د قبر نه زیات یره ورکوونکی هیڅ یو منظر نشته دی. اللهم احفظنا منه بفضلک و منک. عزتمندو تاسو ټولو تر آخر کې دا یو درخواست کوم که چا زمونږ د چینل سبسکرایب کړی نه وي نو مهرباني وکړئ زمونږ د چینل سبسکرایب کړئ او ورسره د بیل لا بټن هم ووهئ د پاره دې چې تاسو ته هر راتلونکي ویډیو باره کې نوټیفیکیشن میلاویږي او زمونږ د ویډیو لایک هم کړئ او د صدقې جاریه په طور خپلو عزیزانو او رشته دارو سره ضرور شیر کړئ.